دا خو لا وړه خبره چې نور بل څه کېږي دا وړه خبره ده ایمان نه خلاص نشي دا وړه خبره ده چې قبر کې به سره څه کوي دا وړه خبره چې آخرت کې به سره څه کوي نو ما یو لطیفه مې یو سړی په لار روانو بل سړی پیشو انځله پیشو یې لامبوله نو دوی ته لکه دا پیشو لا څوک لامبي کم وخت مړه بشي دا څه کوي هغه زمانہ زما پیشو دستا پیسې چې مرینو کپن به پتا چې غزه به پیسې دا خپل کار کوا زما پیشو د چمړي مړه دي شي ناغم چې واستا پیشو ده لکه کوم مړي ملام باول پیشوګان څوک دلم دی زما خپل کار کوا نو چې واپس راغی پیشو مړه وا وی ما دته نه چې دا ملام به مړه بشي ما دته نو زما دیونه من مړه شو به وقوفه په لامبولو نه دمړه شوی او چې د لامبولو نه پس مې نه چونول نو پاغه مړه شو دا پانا چونولو مړه شوی په لامبولو نه مړه شوی نو دا لامبول دي خدای دې پکې خیر کړي نه چونای به چې بیا ورته څه جوړيږي دا شکر مونږه دا نکا شکر نو دا د خدای قهرونه او غضبونه په مختلف شکل کې روان دي د بیماری په شکل کې هم راځي د ګرانۍ په شکل کې هم راځي د هسپتالونو په شکل کې هم راځي د مقدمو په شکل کې هم راځي د بچو د خدای د پریشانو په شکل کې هم راځي او کور کې دنه به مشکلات دي پاغي به هم راځي دا د الله عذابونه په مختلفو شکلونو کې په موږ روان سو کور کې غریب د خدای سره روان خدای د خاوند سره روان پلار مور د بچو سره روان بچی د پلار مور سره روان گاونډي نه پور کې ولاړ رشتہ دار د رشتہ دار نه پور کې ولاړ او څوک هسپتالونو کې پراته یو مریض راولي بل رسي څوک په مقدمو سر څوک په دشمنو سر دا د الله د طرف نه د عذاب قسمونه لري زموږ په سر را روان دي ولا تجد اکثرهم شاکرین الله وای دی پردمنا سلک بستا شکر ادا کوي باقی بستا شکر نه ادا کوي شکر گزار به پکې ونه مني شکر د خدای ادا کوي شکر نو زویم چې دا خلک شل درو دیر ته وسلوي در تنخالي او په دې کې خپدي دی راځي بس ګرانی ده یا راځي بیلونه دي یا راځي ټماټر ګران یا راځي اوړه ګران شو یا راځي سنجي ګران شو یا راځي تیل ګران شو څوک قرضدار پکې ګرځي دکاندار نه په یکم دویم پټيږي بیا او زمونږ د مولیانو سونه تنخواه د قاریانو سونه تنخواه پته شته در 3000 سالور در 3 سالور یعنی اول ورځ دا یو مولانا صاحب دې د لکی مروت سنوم نه لګا مولانا محمد انور صاحب امنه د قومي سملې منبر دی او د قومي سملې په پلور تقریر کړی دی وې زما او شیخ الحدیث ته وې زما 6000 روپے په مدرسه کې تنخواه د شیخ الحدیث 6000 تنخواه او د قاری صاحب چا 2000 او د چا 3000 د چا سلور او 15000 نو ماته یو سړی ودا د میاشتې مینه دا د ګنټه د میاشتې نه دروازه څو پر کې تنخواه خو د میاشت دا خو بشیر چاته چې په ګنټو ګټي دې د ګنټو تنخواه او دروازه لکه بشیر جان ټیک مې وې مړ سم غلط اخلاق دی وای څو تا نه په څوکلی نه نو خبره مې دې پورې کولا سلور 15000 شپږ زره زمونږ د قاری صاحب حافظ صاحب او د مدرسې د استاد تنخواه یعنی بل ورځ په مرداد کې ماته یو سړی وي یو ډېر کلی عالم او لوی عالم د مدرسې محتمل دی وی د شورا میټینګو نو موږ چې تاسو مر تنخواه ده وی چې پرې دی یاره نو مرګرو نم تاسو کوی د شپږ زره تنخواه ده موږ دا ډېر لګا درته زیاته بنا بدی گزاره کیږي نو په مینات او په زور مر تنخواه 10000 کړه 10000 نو سلور زره 15000 زمون د مدرسې د قاری صاحب او د امام صاحب تنخواه ده او ایرونو نه قرضدار دي نه پیدا چا پورشتا او په دغه سلور 15000 کې عمرو لمزه او حجونو لم خدای به دا ولې دا شکر گزار دي شکر ادا کوي شکر ادا هر څه خدای درکړي
زنوی رب العالمین فرمائی لئن شکرتم لأزیدنکم زما شکر ادا کذا بدل زیاد بشي ولئن کفرتم او کذا ما ناشکری مو وکړه نو ان عذابی لشدید دا زما عذاب ته ټینګ شوی خپکیږم الله وی بیا او الله دې موږ نه خپه نشي بیا خبر را خطرې ته رسیږي شکر ادا کړئ شکر گزار بجوړي وزرونو درې قسمه شکر یو بد الله شکر مونږ ادا کوو په ځل کې لکه به مونږ د احساس پیدا کوو چې دا سړي دا الله تعالی طرف الکه ټیک ویم که غلط دا زموږ د ایمان سره تعلق لري دا احساس په پړه کې راولي دا جذبه په پړه کې پیدا کې چې دا سړي په ما زما کسترګي دی او کروک صحت دی او هر سړي دا د الله د طرف دی او دویم د جبه شکر د جبه شکر کم دی الحمدلله دې سره خپل بلدا کې چې کور ته ننوځي وی الحمدلله قدم اخلي وی الحمدلله فارن وړې چې خوري وی الحمدلله الله ټول صفاتونه ستا دا نعمت تارا الله دا ستا دي وچی ته دیو قتل وی الحمدلله کور ته ننوتي خوشاله شوي وی الحمدلله او بده اوس کله وی الحمدلله بزنستل کېږي نه په در نفیس دي رب ذل جلال په خوشاله شي او یو دا عمل شکر دا عمل شکر دغه دی چې دا ما د رسول الله مبارک ذکر درته او حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی نبی علیہ السلام بعد شپې منځ کو نو دومره وګد منځ به وکړو چې دا شپې به وپړ سي حتی تورمت قدمه وفي روایت حتی تفطرت قدمه دا شپې به وشلې دي د دومره قیام او د وګد ولاړې د وجه نو ما وته وزلوي چې دا الله رسوله دومره مهنت کې د شپې منځونه کې او دومره وګد او جړل به ولې جوفه عزیز کعزیز المرجل د دې سینې نه پیدا سي قرار خدل کټوي نه چې قرار شي نو تاته قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر تاته مخکروس ترس ماپتي نو تبیا دومره تکلیف ولې تیرے په مبارک دې پر سيګو سینې نه دې جړه قرار راځي وی ارسم اپ کړی دی الله وی فافلا اكون عبدا شکورا چې خدای دونه مهرباني وکړه نو دا خدای شکر گزار بنده ولې جوړ نشو دا شکریا شو د رب العالمین کړه دا الله شکر گزار بنده ولې جوړ نشو نو زمارونو شکر په خپلم کې الحمدلله سره شکر په عمل باندې منذ کا سجده او کا الله تعالی شکر دې لکه موکا د احساس او جذبه پیدا کړي چې ارسل الله د طرف نه دي نن غواړي غشتي شي د شکر فائدہ بل سره یو ناشنا فائدہ درته ویم چې څوک شکر گزار دی د خدای د عذاب نه بچي د قران آیت پر ته ځان خبره ورته نه کوم بده خدای عذاب ناراضي چې مسلمان دی او بیا شکر گزار دی د خدای عذاب به ناراضي قران شریف کې الله فرمایي ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما الله وی کتا ایمان وروړو مسلمان شوي او بیا د ما شکر دی ادا کو وستا په عذاب سکوم دا خو چې ته نه شکر شوي عذاب بدر کو دا خو کته کافر شوي نه عذاب بدر کوم ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم کتا شکر دما ادا کو په ما ایمان وروړو وکان الله شاکرا علیما الله وی دستانه ګوره خبرې کوم چې الحمدلله دما پړ کې شکر ادا کې ز خبرې کوم او استاد دې شکر قدر ما سره اشتبیا زم شاکرې ما سره قدر اشتا نو تم زما د نعمتونو قدر وکړه نو چې څوک شکر ادا کوي د خدای عذاب په پنره د خدای عذاب دا به بدلی دا به ناراض او چې شکر نه ادا کوي د خدای عذاب په پنره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل مکی په خوا کې ولقد زجنان وته په دوا سره دو جنان التلوی لخر وسره دی وزیران خپل مرګري ور سره دی او په دې علاقه تیرې ده چې تیرې ده بس لخر ته صبر وکي ودرېږي یو غونډه او په غونډه باندې وخت او داسې د خپل گریوان یونیو او ځان ته مخې اے عمر یاد دي شي عمر یاد دي شي اوس خلک خدای درس وای ځان سره خبرې کوي عمر یاد دي شي دا هغه عمر چې تا په کیو خان سره تا هغه عمر دا هغه چې ستا سپلې نه وي بیزار دینو نو خپې پتا بده سرمنی ټوکړه واچول نو کر دی عمر دا هغه چې ټوپه دی نه
یو صادر بیدان نه تکړو او بره به صادر نو دقه سي به وګي ښکارې دي خېټه شابه ښکارې دي یاد دي شو مرا دا غدر چې لوګي تک دی او پکې ته ګرځې دي دلته ودی خان سرول او چې د شپې ودی خان پورته بوتل ځان ته لګیا دي نو خطاب زما پلارو نو خطاب برته وي اے عمره تا نه بس سړی جوړيږي تا نه بس جوړيږي تا له خانو سرولو چل ناراضي د خانو سرولو چل نه درځي پاغې نه پويږي نور خلق ساروي نار بوزي نو شپه مال راولي او ته نار بوزي نار راولي اے عمره ته د خانو په سرولو نه پويږي نو تا نه به جوړيږي ز تب ز چې جوړيږي عمره یاد دي د خانو د سرولو په چل نه پويږي جامه نه او سپلای نه او اوګه تګي بدل ته په دشت او بیابان لګیا وي خان په سرول عمره دا اوس چې سدي چې د لخر د نمخ کې رست روان دي او بادشاہی د میلاو دا او د رسول الله مبارک خلیفہ عمر دا ستا کمال نه دی دا د الله فضل دی او د رسول الله مبارک برکت دی عمر غاویرا نشه عمر غرور ځان کې پیدا نه کې دغه ستا سری دا د الله فضل او د رسول الله مبارک برکت زمارونو کې عبادت کې کنه عبادت او دا خدای فضل ټکې دې لری کنو د عبادت تم نه کوي عبادت پکې دا بنوي او ما خو منځ کو ما خو حجونه وکړل او د جنت مرغې شو ما والله کدا خدای حساب کتاب د سره شروع شو چې دا خدای پاک د یوې ورځې د نعمت حساب کتاب مونږ کړی دا خو موږ غاوره یو موږ خو په دې تمایو چې د بس خدای رحیم باچاره ما ببخي رسول الله مبارک اوزل او فرمایل من حوسب عذبا که چا سره حساب کتاب شروع شو غرق او تباہ غرق او تباہ نو عائشہ بی بی ډیره خيار وا هغه ته وای د الله رسوله ول خدای په قران شریف کې ندی فرمایله فسوف يحاسب حسابا يسيرا چې خلق سره به آسان حساب کیږي نو چې احسان کیږي خو غر کېدل نشو کنه وی عائشہ ذالک العرض ولكن من نوقش هلك عائشہ دا خدای گزاره دا خبره تعالی وای اے بندا اغه نعمت په درک اغه می درک در باندې به در پیش کی اغه می درک زه ما بخلی زه رحم بدر باندې ولكن من نوقش هلك که پوره حساب کتاب د سره شروع شو لکه دو شریکوال چې یو بل سره کوي قسم په خدای غر کې بیا زبا خدای ته سخه مزه کما تعالی و چې بندا ما مسلمانی در کړي وا مسلمان ملک کې مې پیدا کړي وي د مسلمان مور پلان مې پیدا کړي وي روغ استر کې لاسونه پیدا کړي وي تاسو کړي دي زما سبب الله زما مسخه ما هغه مو چې موږ ور دنیا حساب کتاب ته زبر وجي خیم چې هغه دا غیبت او د دروغ ډکی زبر حج خیمه چې د ریاکارونو ډک زب زکات خیمه چې هغه په بل احسان کوم هغه ګونډي والا غنم ور کوم او کیږي ډېر پټې نه ور کوم زب سخه مزبخه دمم سمون الله له رسول جواب ورکړه شرم سي حساب وکړه ورګو مثال درکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای په بنی اسرائیل کې او صالح یو جزیره دلال ډېر عابد او عبادت گزار زمون امت کې رهبانيت منع دي دلته بسړي خزم کوي بچي بمروړي واده وکړي او په بنی اسرائیلو کې رهبانيت جایز او هغه به خزه ډېر خلک وږي به خزه نه کول بچي به نه راوړل بس لار غارونو کې پراتو جمګړو کې د الله عبادت وکړي دغه رهبانيت دلال یو جزیره تا الته د الله عبادت شروع او داسې عبادت کوي چې شپه ورځ لګیا دي خپل سجدي کوي الله ته منځونه کوي او دروازه روجي نشي یو شان لګیا او الله نے سوال وکړ خدایا بس زما د خوراک کا تنظیم جبلی جزیره کې زسته عبادت کول غواړم الله په خپل فضل او په جزیره کې د خوګو او بو یو چینا والا پیدا کړ حالانکه جزیره نه کې چا پیره سمندر دریا وبري ترخیر د خوګو بو چیله پیدا کړ او یو د انارو بوټي ولا زرغون
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د انارو د بوټي نه انار شوکاو ابه خپل پاغه خپل گزاره کوله او یو او به راغشتي هغه به سکله دا رهبانيات چې دي رهبانيت والا هغه زمانہ کې نو دی به خیر معمولی خوراک انار بوټي نه انار شوکي پاغه خپل گزاره کوي او بس کی الله پاک ولا عمر سونه ورکو 1500 کال عمر خدای پاک 500 سال عمرونه زیات 1500 کال د خدای داسې عبادت وکړو مور وروړي بچي به داسې عبادت په دغه زمانہ کې اوس په وکړو چې دروازه روزه ده او د شپې او دروازه منځونه دا الله نه یو سوال وکړو وی خدای او دعا می قبول کا بنده سه وی چې کله معنا صوبه سي سجده کې رانو باسا چې تا ته په سجده پریوزم او معنا سعودي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی بنده چې په سجده پروت دی وخت الله دریر نږدې او دونو خيار دی چې قیامت پر خلق د قبرونو نه پاسي نو چې د سجدې نه سر اوچت کوم تعالی در روان شو او چې په سجده را نه صوبه سي الله دا وجود به محفوظ ساته چې دا ماران لړمانان میږي او حشراتو نه خوري او قیامت پورې محفوظي چې د خلق پیله وي او د سر اوچت کوم د سجدې نه تعالی در روان حضور پاک مبارک فرمایي الله غ دعا قبول کړي فسجدہ پرے وت اللہ دے سب وستا او پاغه جزیرہ کې اوس دا وجود اوس محفوظ پروت دی الله دا مخلوق نه پناه کړی دی محفوظ او چې قیامت پر خلق پاسی د قبرونو نه دی ورسته نه سر اوچت کې رب العالمین ته روان شي نو چې کلا ساته وتا د سجدې په وخت کې نو الله ذات ته مخامخ الله وتی بندا زما په خپل فضل او بخل او جنت تازه ما بخپل فضل او بخل جنت تازه اوس د دړه کې تیر په خپل خوګ نشي کول په خپل کشف نشي کول الله مخکې لکه تیر شو چې الله په خپل فضل دی او بخل دا دي سو وي ما هو 1500 کال دا دړه شي کړي دروازه مې روجي نیولې دي او دروازه د شپې مې عبادت کړي ما هو غټه قرباني ور کړې دا خزه مې نه کړې بچی مې نه دی راوړې قوم میں پرے خیرے او 1500 کال میں داس عبادتوں کو چی دریا نام پاک دے چالی دے میں غم خادی میں نے رکھے چا پختنے نام لیپترے وقت میں نے دایا کرے بیریا 1500 کال عبادت پا جزیرہ کے عرص میں تازہ پارا قربان کر نو اللہ تما پل پدل بخے دا ٹک دے چی پل پدل ستا دے امام پا کی 1500 کال لغرے والے دی ابدن پا کہ اللہ یاد کرے ہوگا دا سے بدی ویلیو کہ تام 1500 کال عبادتوں کو مام پدل ہوگا یو روز عبادت خوبا دیر آلی یاد کرے نو خدای تا ماں قد عبادت تیڑو پا گرا یاد نکو تو چی پدل پا ماں کے پا بلچا والے نکے خدا ما سخواری کرے دا کر دیالا کرا دے اللہ علیم بذات الصدور پسینو خبردان یہ دے باندے خبر دو استل اللہ خبر پروردگار فرشتو دے بوزے دا دوزخ نے دا 500 کالو کو مزل لرے ادھر اللہ دے مسائد چی بوتا دا دوزخ نے دا 500 کالو کو مزل لرے ادھر چی وید رو دا ہوا یو چپرا لو دے وجود گرم ہوا دا دوزخ دا وجود اچ کلاس شو یا خدایا تگی شو اللہ شاہ گرمی موشوا تگی شو خدایا یو غیبی سڑی سر پلاس کی اوپدی اغیو ترا مخامخ لے کہ مخامخ دور منڈک لے غتی اچت اکڑے دور ٹوپ لے غتی نور مجت اکڑے دیو یادا خدای بند تن دے مرما لگی او براکا او توی دا دنیا نا دا خیرت دے دا دنیا نا جی خیرت دے او بدس کے دے دا خیرت دے دلتا بدل ورکے او دا بدل ورکے او ما سرست دی پیسے میں سی ما سر خونیت دے دقوا خیرت ترا غلے ویدا سے شید نغوارم کیا دا سر اشتا اللہ خدای تا گولا جشتا چی در کم او برا تن دے من شوما گرمی میں اشوا ویدا دے یو جام ابو قیمت 1500 کال عبادت دے کہ دا سر یورا کولے شیخو چی در کم کہ نیرا کے نقبل کار کاؤ گورو سب یو سړی دی او هغه یو پکې اخلي او پکې له 2000 دی او هغه تا دی په 4000 خرڅو په 10000 خرڅو الی والا کنال مال دا غریب او ته دا یو جام ابو قیمت 500 سال عبادت که ورکه او باخلم استاخ وخدا او کناخلم استاخ وخدا دی وی شکر او باسه چې 1500 دی یاد کړ
که یو میاشت زیات کړی وی خو به ما سره نو دا خو شته العالم تند مړ شوما او برا کواله 500 سال عبادت او به ولا ورته ویس کلی او 1500 کال عبادت پکې ورکړ الله فرشتو ته دا سره سره مخامخ کې جوړ مخامخ شو ای بنده ما خو په خپل فضل بخلې وي او تا خبره د حساب کتاب شروع کړه چې مام د عمل کړی دی نو دا عمل را میدان ته شو دا یو جاب په خپل د 500 کالو د عبادت جوړاوړه موږ په زور در باندې نه خرڅ کړي راوړه سو جامو په دې سکلې دي دا یو جام په وس کې 1500 عبادت راوړه کار او هغه خشتانات دې به خوړل دا غي وس کې مروړه کار او چې هغه روغ سترګې مې درکړې روغ لاسونو په او روغ جبا کدا مې شل پیدا کړې وي ړون ګډ مې پیدا کړې وي نو تا په بلارو کوڅو کې سوالونه کول زما عبادت ته نشو کولې نه دې شو کولې دا هما په دمونو روغ پیدا کړې او دا لکه چې مې دل مینا واچول د عبادت کدا مینا مې نه واچولې تابع سپولې شو راو شاب عبادت حساب کتاب کوم ولیکن منو قشالک حضور پاک فرمای چې پورا حساب کتاب شو پورا د ټکی او د پیسې دمړي نو سړی بیا د خدای مقابله کې فیل راځي بیا کامیابی دی نشي شاب راو ما سره حساب کتاب را میدان ته شابه کما د لسترګې نه ورا کړې ما وګونه روغ نه ودر کړې ما شل پیدا کړې په فوټبال په دوه دې سوالونه بده کړو الله معافی غواړم خدایا معافی غواړم دا واقعي ستا فضل زمارونو عمل بکاو دانه چې نه بکاو خو الله په عمل خوشاله شي خپل فضل وږي او عمل مې ونکا نو خپه به نو بیا ګور خپل فضل نه کوي دا باندې چې لکه په فضل فنو مون سلام نو په دې مون د وجه نه په خدای فضل کوي ا دې روزه د وجه په خدای فضل کوي ا دې صدقې د وجه رب العالمین فضل کوي دا مارونو دا الله د نعمت شکر ادا کړ پدې الله پاک خوشاليږي پدې د رب العالمین اغا د انسان نه ډیر زیات خوشاليږي او موږ ته په قران شریف کې اعلان کړی دی بل الله فاعبد وكن من الشاکرین اے بندا زم عبادت کا بل الله فاعبد خاص د الله عبادتو کا خاص د الله پاک عبادتو کا چې د خوشاله شم چې خپل فضل در باندې وکم وکم من الشاکرین شکر گزارو کې ځان داخل کا چې شکر دې ادا کا د خپل کرم در باندې کوم او خپل فضل در باندې کوم نو زمارونو شکر د الله په مونږ ادا کوو په یو غړې به د خدای شکر ادا کوو په یو منټ په د الله شکر ادا کوو خدای تبا وایو شکر ادا کا او چې کور ته شي یو سه او خدای شکر ادا دي کې غصه درد کړه ځکه نو سو وای تا ول جامع وړي تا ول شي وړو او هغه د بیا رستو وای ایسړیا مانتان خو ما چې تخر وزونه لیدل نبی رسول الله مبارک فرمایي وې دوزخ کې مې خځې ډېرې ولیدل دوزخ خځې ډېرې نو صحابه دې تپوس کوي بما یا رسول الله وې دا خځې دوزخ ته پس وجه ډېرې دي ويكفرنا ناشکری کوي وې دا الله وې نه دا خاون يكفرنا العشي دا خاون ناشکر دي نو بیا فرمای سور رسو کاله مخکې ویلو احسن ته الای داهن الدهر که یوې خځه سره د ټول عمر خېګړې وکړې کنه ټول عمر او ثم رات من کشیئا تمره پټې غوندې غلطی ده نه ولیدلا سوای ما رایت من کا خیرا قد تو ایسړیا تا نه ما په جوړ کې چې د خیر نه دی لیدل ناشکر نو سړی وای چې خمد بود کټ د بازو په شان کو تک وي او د دې د ماجیګر او میرا کې خو دې چې د سپیرلول دا کور کې چې اوسه کې پلار جوړ کړي دا سار ما قام چرګان خوري او ډکه کې دا د پلار وروړي او دا قیمتي جوړې چې دل وروړما دا د پلار وروړي او دا سوکي والا کېړه چې پلار روانه او دا ټقار ته وباسي دا د پلار وروړي دا چار وروړي او چې نا جوړ شي موټر دل راول په منډه د غلوما دا د پلار را موټر را لګي دا غم خاده کی پیسے چې لګي دا د پلار در کوي نو ناشکر دی ناشکری بنه کوي شکر بادا کوي ناشکر خدای د خدای بدی
د خاون به بدې نشي او خاون به هم ګورې تاسو هم جغجغه شوې د خاون به هم ګورې د ښځې شکر کوي قدر به کوي اوله ډوډۍ پخوي هغه ولا د میلمه خدمت کوي اوله جامین دي اوله کور جارو کوي اوله د کور حفاظت کوي هغه ولا بچی لوبي اوله د بچو غل متیازي اندي دی هم د خدای شکر یاد آتا یو لاس نه خو سپېړه نه خېږي چې خدای د خدمت کوي دی به شکر ادا کوي ته ګوره خدای به سبا نور پهلواني کوي خبر تکړه شي او چې دې موته اخوا دې خوا کوي ډوډۍ ولا راوړي او خو ولا راوړي او دې پوزه طرف کې دا دې سپخ کړي نو کم وخت زهر به ته کې پر روزو واچي زهر به ته کې واچي به بدر ته وبس ما دې وسړی وای یاره وای د موږ رزق کې برکت نشتا غوړي دې زر خلاصي چینه زر خلاصي پوله زر خلاصي کې په سرولم په سبار خلاصي غوړي زر خلاصي کې الکه مې وعده وکړی او چې بچی مې کړ مې خیر سره جنگ جګړه په ناراضي ډېر جګړه کله په راضي مې ګور رښتیا ما ته وایم اوسه مزه خو نه کې یاره چې بس کله کله فقار راشي نو کنزل مزل وال تکول خوګو مې دا ځکه بر مې چې څوک خدای سره دا جګړه د کې به برکت نه ادا سینې وې دې څه مطلب نو مې چې تل توبه اوه ادا لا غریب ډوډۍ پخې کی چې پخې کی او ته کنزل کې پلار وته یادې او کنزي او وهي نو چې ته د کوره بارودي نو چینه راوالي په لخت کې ورواچي اخر ما هو بل ډالې راوړ نو دا لک شربتونه لري بچیس کی سره هغه غې کړي نو غوړي د په لخت کې ورواړ نو وړه د سوالګری ل 50 ډکا ور کوي یا خدمه خو بل دلې غوړي راوړو ټیم مې راوړو یب سړی ادا ملمان لګ راځي دا خو هغه غوړي نه دا خو الوزي دا خو الوزي نه مر غیر دا مر غیر چې الوزي کدا ته پوست چې الوزي دا خو والوتل او چې سال روانه او دفتر لدی نو لستونه به دې لستونه به دې امرګری وای هلکه لستونه دې اوه چې دا پس بس کې به انختی نه جی نه کور تراشی خدای دا والے یاره دې سری ګرما شوی و اې د لقستان سي دې ارجا سره پنځه خو خزه سره نه پنځه خزه سره نه پنځه والله چې په شرمونه دې شرمونه یو سړی مولي دا مړ دې اوس خدای پاک دې وبخیر اته دا خبره خو دا کولو نه خو لیلا میراله نو پلار روانو نو پرتوک نه پټکې والے یا خدا یا پاکا نو می ور منډه کړې اے حضرت پټکی خو دې سنري والے دې وی ولې چې را تو دې او دا څه چل کړې د پټکی په دې وته پرتګي خاو دې او دې کې په شرمونه دې وشر او چې دا کور وته ولې خدي وته دې کړلې څونه به پورې خندلې ته مانه سپېړې وبازه خو جنن دې داسې ټیزونه نه وباسه مار چا زر پنجه خو دی بلا زر نه پنجه گزاره بکې ایا به راځي او کدی وسره پنجه وکړه بیا ایا بغیر بدمعش سړی والله کو د ټیک نه ټیک نو شکر به خزه د خاوند ادا کوي خاوند به خزه ادا کوي زوی به د پلار ادا کوي او که زوی د پلار خدمت کوي نو پلار به موتوي بچي آفرین زوی به خوشاله من لم یشکر الناس لم یشکر الله چې دا بنده شکر ادا نه کوي د خدای نشه ده دا بنده شکر ادا کوي دا نعمت خدای درکړي دي الله به خوشاله شي نو شکر گزار بنده در رب العالمین خوخي الله دې موږ شاکرین جوړ کړي خدای موږ شکر ادا کړي الله دا نه شکرانه مو ساتي خدای دا نه شکرانه مو ساتي الله دا نه شکرانه مو ساتي الله دا دواړو جهانو خیر نصیب کړي